که بخاری شریف اوچت کړي، بخاری دویم جلد کتاب الصلاة او باب من قام رمضان، کله چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې د مبارک چره یو صحابي وړاندې ک او شل رکعات تراویح په جمع باندې وکړي، جمع باندې. حالانکه دا طریقہ نه د پیغمبر علی السلام په زمانہ کې و او نه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې و چې په جمع باندې غون رمضان کریم کې څوک تراویح وکا. دا چا دا ایجاد د چا د چا رئیستل سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. او چې کله یا صحابه کرام نور صحابه پسې په جمع باندې ودرول او د حالت وکات نو دا ډیر زیات خوښ شو. امام بخاری دا عمر فاروق سے مبارک دا خبره روایت کړی دا. عمر فاروق سے څو فرمایل نعمت البدعه هذه، دا خو ډیر خیسته بدعت وک، دا خو ډیر د یو نوې کار دی چې رسول الله په زمانہ کې نو ابو بکر صدیق په دا الفاظ د عمر فاروق دی په بخاری کې نعم البدعه هذه، دا خو ډیر خسته بدعت دی، ډیر یو خسته نوې کار دی، یعنی بدعت حسنه دی. نو په دې باندې به اجر چاته ملاوي؟ مونږ ته به ملاويږي او د زمونږ اجر به تر قیامت پورې عمر فاروق ته ملاويږي رضی الله عنه.